د غوا پی چې کوم دی دا د غوا د بچي دپاره دی. اوس که یو سړی ماشومانو ته د غواو پی ورکوي نو دا څومره غټ نقصان کوي، ځکه چې د غواو پی چې دی دا د ځناور د بچي دپاره جوړ دی او په دې کې پروټینز او په دې کې د طاقت چې کوم اشیا دي هغه ډېر زیات دي. دا د طاقت اشیا چې د ماشومانو کولمو ته ورسي دا د ماشومانو کولمې ډیمیج کوي، ډسټرب کوي. اکثر ماشومان ورسره د وینې دست کوي. دا چې د هغوی ګردو ته ورسي نو دا د هغوی په ګردو باندې هم یو بوج دی، ځکه چې په دې کې د پروټین کنټنټ ډېر زیات دی. بله دویمه خبره، د غواو په پیو کې آیرن کمی دی. اوس آیرن چې ماشوم ته نه میلاویږي چونکې دا هغه عمر هغه حصه ده چې په کم کې ډېر زیات ماشوم ته د آیرن ضرورت دی، ده ته آیرن نه میلاویږي، په ده کې به د وینې کمی راځي. د وینې کمی بله یو اضافي بیماري په دې کې اډ شوه چې د هغې د وجې به د ماشوم نور هم کمزوری پاتې شي. په دې کې دریم پوینټ دا دی چې د غوا پی چې کم دی او د مور پی په دې دواړو کې فرق دا دی چې د غوا پی کې چې کم غوړ دي هغه ډېر زیات نقصاندeh دي د ماشوم دپاره چې د عمر د کال نه کم وي. نو تاسو هم دا یو خبره یاد وساتئ چې د کال نه مخکې ماشومانو ته د غواو پی مه شروع کوئ، او که انکیس بیا هم تاسو څه وجه وي، څه ایشو وي، د مور پی کم دی یا نه پوره کیږي یا څه بیماري ده یا څه دوایانې اخلي مجبوراً نشي ورکولی، نو د هغې نه پس تاسو ورته د ډبو پی شروع کړئ. او که د ډبو پی ورته هم نشئ شروع کولی نو د 6 میاشتو پورې ورته منیمم د ډبو پی جاري وساتئ، او د 6 میاشتو نه پس بیا ماشوم ته نور خوراک شروع کړئ، ورسره لږ لږ د ډبو پی ورکوئ، او د کال نه پس چې دی هغه ماشوم ته تاسو د غوا پی بیا اډ کولی شئ. د کال نه مخکې د غواو پی ورکول ماشومانو ته دا ډېر غټ نقصان جوړوي. تھینک یو ویری مچ.